السلام علیکم ملګرو. نن په پی ایس ایل کې د پېښور زلمي او د ملتان سلطان میچ دی جی. په دوو ټیمانو کې کم ټیم تکړه دی، په دوو ټیمانو کې کم یو ټیم زیات میچونه ګټلي دي. پېښور زلمي ګټلي که ملتان سلطان ګټلي دي. ویډیو مکمل وګورئ. په دې ویډیو کې به تاسو سره د دوو ټیمانو مکمل ریکارډ زه شریکوم چې د دواړو تر اوسه پورې څومره میچونه شوي دي او کم ټیم له پې برتري حاصله ده. تاسو له سایډ له په سکرین باندې ښکاري جي. وګورئ ملتان سلطان ورسز پېښور زلمي هیډ ټو هیډ. ټوټل میچونه چې شوي تقریبا 8 میچونه پېښور ملتان سلطان ګټلي او 3 میچونه صرف پېښور زلمي ګټلي دي. په دې ځای کې تاسو وګورئ نو ملتان سلطان له پې برتري حاصله ده. شین کلر چې کوم دی دا د ملتان سلطان دی او زیړ کلر چې کوم دی زیړ رنګ چې کوم دی دا د پېښور زلمي دی. ټوټل 11 میچونه شوي دي. په 11 کې 8 ملتان سلطان ګټلي دي او 3 میچونه صرف او صرف پېښور زلمي ګټلي دي. ایوریج سکور که تاسو وګورئ نو ایوریج سکور هم د ملتان سلطان 172.7 دی. مطلب په هر میچ کې ملتان سلطان 172 رنزونه کړي دي په پېښور زلمي باندې او جوابي د پېښور زلمي چې کوم ایوریج سکور دی هغه 158 رن دی. صرف او صرف 158 دی چې په سکور کې په هم ملتان سلطان له برتري حاصله ده. په یو میچ کې انډیویډوال میچ کې هایست سکور چې کوم دی ملتان سلطان 222 رنز کړي په پېښور زلمي او پېښور په ملتان سلطان باندې 197 هایست رنز کړي دي. ټول زیات سکور چې کوم په میچ کې شوي وي پېښور زلمي په ملتان 197 کړي دي او ملتان په 222 رنزونه کړي دي. 124 رنز مینیمم سکور کم سے کم سکور چې کوم دی ملتان سلطان په پېښور زلمي 124 کړی دی او پېښور زلمي په ملتان سلطان 123 کړی دی. ځکه چې هم یو رنز مخکې دی ملتان سلطان. اوس پر راشو لومبنی بیټینګ چې کله ملتان سلطان کړی دی نو هغه میچونه 15 واړه ګټلي دي جي. او چې کله لومبنی بیټینګ مطلب پېښور زلمي کړی دی نو هغه یو میچ هم نه دی ګټلی. میچ چې کله پېښور زلمي ګټلی دی نو هغه په دویم بیټینګ کې ګټلی دی جي، په چیزینګ کې ګټلی دی. دی خو وګورئ 182 رنزونه چې کوم دی 182.1 دا د ملتان سلطان په لومبني بیټینګ کې دومره سکور دی جي او دا زلمي چې کوم دی په لومبني بیټینګ کې 146 سکور دی. کته که تاسو وګورئ په لومبني بیټینګ کې ملتان سلطان 222 رنز کړي دي او دوی 166 رنز هایست سکور دی جي. 145 چې کوم دی د ملتان سلطان هایست مینیمم سکور دی په لومبني بیټینګ کې او په لومبني بیټینګ کې د پېښور زلمي 123 کم سے کم رنز دی جي. اوس سیکنډ بیټینګ کې پېښور زلمي چې کوم 3 میچونه ګټلي دي که نه هغه 3 واړه په چیزینګ کې ګټلي دي. ملتان سلطان پسې چیز کړی دی جي. دې خوا که تاسو وګورئ نو 3 میچونه دې ځای کې که تاسو وګورئ نو ایکویشن ایکول دی. 3 میچونه ملتان سلطان ګټلي دي او پېښور چې کوم دی ده هم 3 میچونه ګټلي په دویم بیټینګ کې چې کله چیزینګ کېږي جي. په دویم بیټینګ کې چې کوم ایوریج سکور دی د ملتان سلطان 147 دی او د پېښور زلمي 162 دی جي. په سکرین د الله ښکاري ښه صفحه 167 سکور چې کوم دی دا میکسیمم سکور دی د ملتان سلطان په سیکنډ بیټینګ کې او 197 میکسیمم سکور دی د پېښور زلمي په چیزینګ کې. تاسو لموي په چیزینګ کې چې پېښور زلمي چې کوم دی هغه په ملتان سلطان تکړه دی. نن هم چې پېښور زلمي ټاس وګټلو او بیټینګ ملتان سلطان لور کو نو بیا د ګټلو چانس شته. او که چېرې تاسو ته رضوان وګټلو او خپل بالنګ وشتو بیټینګ کې پېښور زلمي له ورکو نو کېدای شي بیا ته ملتان سلطان وګټي. ځکه په دویم بیټینګ کې چې کوم دی دا ملتان سلطان تله پې درانه ده. په دویم بیټینګ کې د پېښور زلمي تله هم درانه ده. نو په دویم بیټینګ کې چې څومره هم میچونه ګټلی شوي دي هغه پېښور زلمي هم ګټلي په دویم بیټینګ کې او ملتان سلطان هم په دویم بیټینګ کې د دواړو یو مره سکور دی جي. دا د پېښور زلمي او د ملتان سلطان چې کوم دی هیډ ټو هیډ کمپلیټ ریکارډ ټوټل 11 میچونه شوي دي. 11 کې 8 میچونه ملتان سلطان او 3 میچونه چې کوم دي هغه پېښور زلمي ګټلي دي. د دواړو ټیمانو میچ کې چې کوم ایکویشنونه مې تاسو سره شریک کړو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.